والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. ډیر محترم د پرائیوٹ سکولونو پرنسپلانو او د جی یوتھ صدر جناب نبی ګل مفکر صاحب، مفتی شهید الله شهیدا صاحب او د ما در روان نسل ځوانانو، طالب علمانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ورونو یو شاعر فرمایي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی، په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی، د بني ادمو چې په کار شي سړی، د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه وي چې په کردار شي سړی. پیدا یې څه ده چې میونه نسي، پیدا یې څه ده چې میونه نسي، ځکه په قد باندې چنار شي سړی. ورونو دغه د پرائیوټ سکولونو چې کوم پروګرام دی، دغه پروګرام ته مو خراج تحسین پیش کوو، ځکه چې ډېرې میاشتې وشولې، ځوانان بېروزګاره دي، ځوانانو ډېر ځوانان زه قسم چې هغه نن سبا په نشو باندې اخته دي. نن سبا ځوانان په پټۍ کې ډېر په بدو حالاتو کې مو ولیدلو، خو د دې ذمهواره څه په چا جوړېږي، هغه دې ذمهورې نه غافله دي. ډرګ انسپکټر یې جوړ کړی دی، ډرګ انسپکټر یې جوړ کړی دې دپاره چې ته چرسیان ونیسه، ته نشیان ونیسه، ته د چرسو اډې باندې که، خو هغه نن هلته بلکل یې تنها دی، هغه سره پولیس ګاډي نشته دی. ډي پي او ته مو دی چې تا د چرسو اډې کلو پرېږدولي دي، ایس نشې چې ځوانان یې تباه او برباد کړلو، هغه د کلو پرېږدولي دي. خو ما د مستقبل د ایټم بم جوړونکي، ما د ملک چلونکي، ما د ډاکټر عبدالقدیر ځوانان په کورو باندې کېنولي دي، هغوی ته د هر قسم د سهولتونو ریسي صاحب تا څه کوماټې کړی دی، ټیک دی تا ته به آډر وي، خو موږ یایو چې سینماوې د کلاو کړلې، کلبونه د کلاو کړلو، هغه ناشو تماشو اډې د کلاو کړلې. ورونو دغه مستقبل چې د ما د ملک رهنمایي به کوي، ما د ځوان چې دا به ډاکټر عبدالقدیر جوړېږي، دا به د پوځ څخه سالاران جوړېږي، دا به ډاکټران جوړېږي، انجینران به جوړېږي. دا تو تیارۍ سره مخامخ کړي دي، نور موږ دا شی نشو برداشت کولی. که کورونا وایرس وي موږ دا یوه بله مطالبه کوو چې د بلډینګونو یو سکول باندې په لکونو روپۍ راغلرې، استادانو تنخواهانې باندې دي، هغه استادانو چې همدغو تنخواهانو باندې خپل بچي ساتلو، هغوی ته خپلې تنخواهانې نه میلاویږي. وروره جانه دا تاسو ښه په غور سره واورئ چې د دغه کورونا وایرس په مد باندې په اربو روپۍ پاکستان ته میلاو شوي دي. په کار دی چې کله د کورونا وایرس بیمارانو ته اویر نه کړلې، ځوانانو ته دا اویر نه کړلې، بلډینګونو والا ته دا اویر نه کړلې، استادانو ته دا اویر نه کړلې. موږ احتساب غواړو چې د کورونا وایرس په مد کې کومې روپۍ راغلي دي، وړو برې 6000 ته ورسېدله، وړی ټیم 5000 ته ورسېدلو، چیني برې 4000 نه یې به وختله. دا پیسې کوم طرف ته لاړلې؟ زه د جماعت اسلامی ضلع کرم طرف نه د پرائیوټ سکولونو سره شانه به شانه ولاړ یم چې څومره منډې وي ترړه وي، وزیر اعظم غوث پرې وي، کوم ځای کې تاسو ته د مضرات شولو انشاءالله پرائیوټ سکول ځوانانو سره به د جماعت اسلامي ځوانان او مشران ټول به د سره شانه به شانه ولاړ انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو مشرانو او د سټوډنټانو او د ټولو خلکو شکریه ادا کوم چې په دې سختې ګرمۍ کې دوی ماشومان د ګرمۍ ته ناست دي. خو آیا زه دا سوچ کوم چې دې ملک کې حکمرانان نشته، یا خو په دې ملک کې بالکل مسلمان نشته، یا خو دا ملک دا خلک او دا موجوده حکومت په مو باندې دا مسخري وایي د مو ماشومانو باندې. په ایسی صاحب چې تا سکولونو ته تالې واچولې، سکولونه د بند کړو، دا اختیارات د سره شته، دا اختیارات د سره شته چې سکول بند کړي، دا اختیارات د سره نشته چې د بلډینګ کرایه لانډه کړي. د سیول سکولونو دوی کومه طرف په دوی ته پیسې رسي، کومې خزانې نه رسي، څوک پیسې ورکوي؟ د استادانو پیسونه ورباندې راغلي دي، غریبان دا نشي لنډولی. د ماشومانو مستقبل مو تباه کړو، ماشومان مو دې حالت ته ورسولو چې ذلیله شولو. دا که دې حد ته رسي نو په دې باندې قانونه لګېږي. سکول بندوي چې سکول کې د پاکستان د چلولې والا ټیم موجود دی، په
په دې سکول کې آرمي والا خلک موجود دي، په دې کې مینګون موجود دي، په دې کې سنډران موجود دي. هغه خلک بندوي خو تماشې نه بندوي چې په هر ځای کې په زرګونو په لکونو خلک یوې تماشې ته راځي. هغه تو سره نشته دی سا تماشې بند کې ډمانو ته د چترال والا یو پنکار ته مو زړه نه دی په باد. هغه د پاکستان بچی دی. یو ډم ته 1 ارب روپۍ ورکوی شي خو هغه چا ته 8 روپۍ نشي ورکوی چې هغه پاکستان د مستقبل د جوړولې والا خلک دي، پاکستان جوړوي. په کوم کرپشن والا خلک د غله خلک چې په پاکستان مسلط دي، د امریکې غلامان چې په پاکستان مسلط دي، د خلک به انشاءالله همدا ماشومان به جیل ته جاي، همدا به تنه پاکستان د خزانې حکومت هغه خلک ته نظر انداز کوي. سکولونه ورباندې بندوي، شادي هال نشي بندولی، تماشا نشي بندولی، ځکه چې هغې کې ډمان دي. او که سکول کې هغه دیني تعلیم حاصلوي، مدرسې بندوي، سکول بندوي، نو مو دا پر زور مطالبه کوي اسی صاحب نه چې اسی صاحب ته بالکل نااهل یې، ته واپس لوړ شه، کورمه پرېږدوه او یا مو ته د وړکو مستقبل مه خرابوه، مهرباني وکړه. او د دې ماشومانو نه چې کوم سکولونه د بند کړي دي ویرشه په هر کلاس کې د هر یو ماشوم خطو ته پرېوځم او بیده نه وغواړه. زه ایمو امیر ضلع کرم حکمتیار صاحب څه کوم اعلان وکړلو موږ یوتھ ټول ضلع کرم به ورسره ولاړ یو انشاءالله. زه تاسو ته دا غدر کوم چې د KPK د یوتھ صدر جناب محترم صدیق براچا صاحب هم تاسو سره ولاړ وي، موږ ټول در سره ولاړ یو چې کوم طرف